دیو جن حدیث مبارک کې راځي نبی علیه الصلاۃ والسلام فرمایي وای چې کله یو مسلمان بل مسلمان ته اچانک خوشخبری ورکړه داغه په وهم او ګمان کې دا خوشحالي نه و تا ورته دا زیری ورکو نبی علیه الصلاۃ والسلام فرمایي وای دی مسلمان له به الله تبارک وتعالى جنت ورکی د کړي ګناونه به الله معاف کی دته به الله تبارک وتعالى مغفرت نصیب کی دی وجنا تا ته پته ولګیدا چې د پلان کې انسان باندې دا خوشحالي راغلی او هغه ته پته نشته دی نو اچانک ورته دا خوشخبری ورکوه اچانک په دا زیری کوه چې داغه په خیال کې نه وته ورته دا خوشخبری وره چې لکه ګوره دا کار دې شوی نو په دې زیری ورکولو کوم ډیر ثوابونه دي حدیث مبارک کې راځي الله تبارک وتعالى په د انسان مغفرت نصیب کوي دیو جنا عبد الله ابن مبارک رحمه الله لره یو سړی راوستی شو وی حضرت په د باندې 200 روپۍ قرضه د کو تاسو ادا کولای شئ نو ډیره بخي نو عبد الله ابن مبارک رحمه الله په چټ کې لیکل وکړلو یو کاغذ کې او دا کاغذ چې دا به زما منشي له ورکای او هغه سړی له ورکوي ته سره لاړ شو اوس دا سړی چې لاړ دا کاغذ رضان سره اغسته دی او د عبد الله ابن مبارک رحمه الله هغه منشي له دا کاغذ ورکو چې کاغذ ورته ورکو وی دا ماته عبد الله ابن مبارک رحمه الله را کړی دی او هغه وای چې کم 200 درهم دي هغه دي تا ته درکې اوس منشي چې کاغذ ته وکتل نو په هغه کې 2000 لیکلي دي او دا کس وای چې ماته ویل چې تعالی دي 200 درکې نو دیو جن منشي په خیال کې رااله چې کېدې شي عبد الله ابن مبارک رحمه الله خطا شوی د 200 په ځای باندې 2000 لیکلي خطای تی نشوي نو عبد الله ابن مبارک رحمه الله لراغه وی حضرت تا نه غلطی شوی دا هغه کس مطالبه د 200 کوي خو تا خو ته 2000 لیکلي دي عبد الله ابن مبارک رحمه الله ورته فرمایل اوس 2000 نه اوس په ورلسوار لزر ورکای هغه منشي ورته خپل دغه کې حضرت ولې په خلکو باندې خپل مال داسې خورای دا ضرورت د 200 دی تا 2000 لیکلی وي زه اوس رالم نو ما ته وایي چې اوس په ورلسوار لزر ورکای ولې خپل مال داسې په خلکو باندې ویشي نو عبد الله ابن مبارک رحم الله ورته فرمایل وی کو زمان نوکر خو چې زه ثواب هغه کوه او کو زمان نوکر نه نو چې سدي مرضی وي هغه کوه وی دا مې زکه داسې کړی دي چې د ما پس راغله 200 درهم ولا نو کو چرته ته ول 200 درهم ورکه خدا د مخ کې د پزړه کې دا خوشحالي دي چې مال 200 درهم راکې خو چې ته دل 200 درهم ورکې ما ته 200 درهم لیکلو نو چې ته ول 200 درهم ورکې نو د په وهم او ګمان کې نو چې ما ته 200 میلاويږي او میلا ورته 200 شوي نو زه به د نبی رسول الله د دې حدیث مصداق وګرځما چې کوم مسلمان د بل مسلمان باندې اچانک خوش خبری واوروله اچانک ور خوشحالي زړه ته دنه ک الله به د ګناونه معاف کړي وې زه د دې حدیث مصداق ځان جوړول غواړم لاشه اوس ورلسوار لزر درهم ورکا ځکه د 200 نه هم هغه خبر شو چې ما په کاغذ کې 200 لیکلي دي اوس ولته سوار لزر ورکا چې د اچانک خوشاله شي او زه د نبی رسول الله د دې حدیث مصداق جوړ شم نو کوشش کوه چې مسلمان باندې خوشحالي راغلي ده کنه ته غلب زیره ورکو په دې نیت ورل ورکو چې الله په ماته مغفرت نصیب کړي او حدیث مبارک کې راځي نبی علیه الصلاۃ والسلام فرمایي وای د یو انسان زړه ته اچانک خوشحالي دننه کول دا د نفل د عبادت نه بهتر دی بل حدیث مبارک کې راځي نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي وای د یو مسلمان زړه خوشالول دا د فرض او وروسته بهترین عبادت دی یو فرض دی کنه د فرض او وروسته بهترین عبادت چې دی هغه د یو انسان زړه خوشالول دی نو اول خو موږ له پکار دی چې د چا زړه ته دک ونه رسو د چا زړه ته درد ونه رسو بلکې کوشش دا کو چې زمانه دی انسان ته خوشحالي ورسي زمانه دی انسان ته د زړه سکون ورسي نو کوشش دا کوه بل زیره په خلکو باندې کوه په دې نیت سره چې دی به زه اچانک خوشاله کم او زه به د نبی علیه الصلاۃ والسلام د